دا اوس ته یو کس سره لګیا وم، ما ورته ویل په پاکستان کې څه حالات دي؟ وایي هېڅ هم نشته، هر څه ټیک دي، مړه او ژوند او مرګ چې دی بس خو د الله په لاس کې دی، بس چې کله یو مرګ لیکلی شوی دی مرو به نو. خبره داسې ده ښه نه، ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی، ما ته هم پته ده، خو د هغې مطلب دا نه دی چې یو دومره غټ سیریس ایشو جوړه شوې ده، دا د ځان نه خر جوړ کړی دی او څه کوم بهر ته وځم یا څه مسله نشته، دومره سیریس نه ده. زه یې درته ځکه وایم که نه، زه په چاینا کې یم او ما دا شی چې دی دا فرسټ هینډډ ایکسپیرینس کړی دی. دی به جمپ داسې وهي که نه چې تاسو به ټول په ځان پورې اریان شوي دی. دا چې دلته کله زه چې په کوم سټي کې یم که نه، وی 10 کیسونه دي، سهار له وایي 50 دي، ماسپښین یې وایي 200 دي، او ودن ا ویک چې دی که نه هغه شی ان تھاؤزنډس ته رسېدلی و. بیا دوی وایي چې یار دا ینګ خلک چې دي که نه، کوم چې بهر ته وځي راوځي، دا چټیانې نه دي ستاسو، دا انجوایمنټ له نه دي درکړي، دا د دې لپاره درکړي دي چې یاره په دې کور کې کښېنئ مېرمن چټی. نو تا ته به ټیک ده او ینګ خلکو ته به څه نه وایي، څومره چې ډچس د دې نوکر شوي دي آوټساید د ټوله دنیا کې. نو او ینګ خلک پکې دومره نشته، خو که تو هسې سوچ وکئ که نه تاسو دې خبرې ته چې د پاکستان چې کوم هیلث کیر سسټم دی که نه، نو په دې کې کیدی شي چې تا هم پرېږدي، پروت به په هسپتال کې به پروت یې او پته به دې نه لګي چې چېرته لاړې. دلته چې کله کیسې سیوا شو که نه په چاینا کې، نو کم خلک چې به هاسپټل ته لاړو او د چا به ډیت وشو، نو د هغې نه صرف د هغه ریلیټیوز چې به وو که نه، هغه به یې صرف انفارم کړو چې ستا پیشنټ چې دی هغه ایکسپایر شو، خو ته به هاسپټل ته نه راځې، هغه یې هسپتال ته نه دي پرېښودي. نو د خپل مړي چې دي که نه، دا به بیا ګوره د ښخولو چانس به درته هم نه میلاوي، کیدای شي ښخولو ته یې هم پرې نه دي، کیدای شي وایي سوځېدله. نو دا شی سیریس واخلئ، لږ په دې کورونو کې کښېنئ، جومات ته تلل مونځ ښه شی دی، خو دومره ضروري نه دی په دې ټایم کې. په کور کې کېږي، خدای په دې خبره باندې پوه دی یار چې حالات خراب دي، خیر دی دا خلک دې په کور کې مونځ وکړي، تهجد وکړه خیر دی، نور عبادت وکړه، خو د کور نه یې وکړه، بهر ته د تلو ضرورت دې نشته دی. او د ځان نه خران مه جوړوئ. دا وختي زه د خپل پرون د ممي سره لګیا هم وی چې په منګوره کې په سوات کې چې دی نو یو بل جوړ دی، یا به دا شی دومره سپریډ کېږي دغلته، یا به نه سپریډ کېږي، خو کوم چل چې تاسو جوړ کړی دی که نه، نو زما په خیال ستاسو سره به یا 10 ورځې نورې پاتې، یا به در سره 8 ورځې پاتې چې دا شی به یو لانجه به ټوله جوړه شوي، هسپتالونه به یې ډکي، په هسپتالونو کې به یې ځای نه وي، کورونو کې به دغه شان پراته وي، نو یو به انفیکټډ وي، د ځان سره به ټول کور انفیکټ کړي، په ایمان هېڅ به نه شئ کولی، ریسورسز در سره نشته. داسې چاینا خو نه ده، یا څه امریکا، ایون امریکا چې ده د هغې سره ریسورسز نشته، د انګلینډ سره ریسورسز نشته، بیا به یو دغه حل نو نور زه خو څه ووایم، خیر سیریس که تاسو اخلئ جو واخلئ، که سیریس یې نه اخلئ نو چا چې سیریس نه دی اخیستی جو په هغه سټیز کې چې دي، نو دغه په 15 ورځو کې په 6 ورځو کې چې دلته دومره فیسیلیټیز دي چې د اکسیجن کمی نشته، د هسپتالونو کمی نشته دی خوا، او په دې سټي کې چې دی نو 15-16 زره یې د ځان سره وړي، او د هغې نه پس ته کنټرول شوی دی، او کنټرول شوی ځکه دی چې انټنسیو ټیسټونه یې وله کړي دي په دې ټول سټي کې. زما په خیال د دې سټي پاپولیشن چې دی 2 میلیون دی، او ټول خلک چې دي ټیسټ کړی دی. پاکستان سره خو ظالمانو ټیسټ کټس هم نشته دی، د ډاکټر په هغه نالج باندې به بس په هغې په هغه رحم و کرم به روان یې، نور به در سره هېڅ هم نه وي. نو مهرباني وکئ په ایمان چې لکه نور زه نشم ویلی چې څنګه درته ووایم، خو زه ګورم دا پوسټ ګورم په دې فیسبوک باندې، د ټولو ته داسې ګپ جوړ کړی دی لکه دا چې اړو څه مسله نه وي. او اګین ام ټیلینګ یو اګین چې یاره دا شی ما فرسټ هینډ ایکسپیرینس کړی دی، او دی به جمپ وهي په 100 ورځو کې، او حالات به بیا ډېر زیات خرابي، پته به یې ونه لګي چې چېرته لاړئ. نو مهرباني وکئ چې قلار شئ، په دې کورونو کې کښېنئ، په قلاره کتابونه وګورئ، څه سټډي وکئ.